بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډیره مننه، ډیره شکریا او بالخصوص زه شکریا ادا کوم د ابوھا کلی د ځوانانو د نوجوانانو چې مال مقرره کړله چې د هغو په بحاف باندې د هغو د میسیج ستاسو د چینل په وساطت سره موږ پوره دنیا ته ورسوو. زموږ د دې ابوھا کلي ځوانان ډېر تکړه دي، ډېر قابلان دي، په هغو کې ډېر پوټنشل دی، ډېر انرژي ده. نو دو په شریکه داسې یو پروګرام جوړ کو چې یو ګروپ یې جوړ کو، یو ټلې جوړ کو چې د دې کلي ستونزې په دې باندې لکه خبرې وکړو او د دې ستونزو د وارېدو طریقې تلاش کو. نو دو شروعات د قبرستان نه وکړو. نه قبرستان نه چې دو وکړو نو چونکې تاسو ته چې ما وویل چې دا واړه دي، ینګ دي، بېروزګاره دي، د دو سره پیسې نه وي، نو دو فزیکلی په خپله شروع کړله. دو په خپله شروع کړه، د سید جلال بخاري نه دو شروع کړله. دو فزیکلی راوتل، دغه کول به قبرستان به کټینګ به کوو. تر رضا خان الله دې د هغه سره ښه وکړي، هغه خبر شو، هغه وی چې زه به تاسو فاینانشلی سپورټ کوم او دې له به پروفیشنل کسان په کرایه راولو، هایر به کړو، نو هغه به ډېر په احسن طریقه باندې وکړي. نو زه یو ځل بیا د مختار شکریا ادا کوم چې هغه دا واړه هلکان پروموټ کړل او انکریج یې کړلو. نو سید جلال بخاري د ډېر حده پورې دو په خپله کټ کړی، خو چونکې د پلوسو په نن چې پکې موږ ولاړ یو دا ډېر غټ دی، د دې احاطه ډېره زیاته ده، په دې کې دا ډېر جاخه شوی و. نو دا بیا هغه کسان پروفیشنل کسانو بیا شروع وکړله او دا ټول پاک کو او په تورکۍ سرې باندې ولګوو. نو د دې جاخه سره ګڼو جرایم پیشه عناصرو ته یو سیف هیون میلاو شوی و چې هغو پکې پناه اخیستله او مختلف سرګرمیانې پکې کولې. نو الله رحم وکړو، د هغې نه موږ دمه شو. په دې کې بیا عزیر خان ډېر ایفرټس په دې دي، لکه د هر سړي په کور کې شل مسلې، خو عزیر د خپل کور شل مسلې باندې خپې کېښودلې او هر سهار به راوتو او د مازدیګره پورې به داسې دې کسانو سره ناست ولو. نو موږ د هغه هم ډېره شکریا ادا کوو. بیا دویم دو وی چې دا دیوال، نو څنګه تاسو ته ما وویل چې دا هلکان واړه دي، بېروزګاره دي، پیسې ورسره نه وي. نو دا احاطه تقریبا څه د کیلومیټر کم و بیش دا احاطه جوړېږي دا دیوال، د دونه پیسې نه وي. نو دوی وی چې یاره وس پسه کوو. نو بیا مونږ شکریا ادا کوو د لیاقت علي خان ګرانده چې هغه د خپل سیاسي تنظیم سره یا په زور یا په رضا دغه بیوټیفیکیشن د فنډ هغه غټه برخه یې راوړله په لوسو بڼ ته او په هغه دیوال باندې کار شروع دی. تاسو ته به د کیمرې به د سترګه باندې اوس وښیي، په دیوال باندې کار شروع دی. نو مونږ د لیاقت علي خان ګرانده ډېره شکریا ادا کوو چې هغه دغه راوړو، د خپل د دې پروجیکټ د حصه یې دلته راوړله. څنګه چې تاسو ته ما وویل دا د هلکانو د وړو هلکانو ځانله داسې یو فلاحي، یو سماجي، یو اجتماعي ډله راښکړې ده، دا یو غیر سیاسي ده. نو مونږ په دې کې د هر انسان کم چې زموږ دې کلي ته مونږ له فایده راوړي، که د هر سیاسي ګوند نه راوړي او که د خپل ذاتي جب نه راوړي، هغه په موږ باندې دا بر اسمان دی. نو مونږ د لیاقت علي خان ګرانده ډېره شکریا ادا کوو. مونږ د مختار رضا خان ډېره شکریا ادا کوو چې هغه زموږ سره په دې کې کومک وکړو او مونږ په کلي کې نورې هم ډېر شي ستونزې دي، مونږ به هغه وخت په وخت ډسکس کوو، دا واړه به ډسکس کوي، په هغې باندې به بیا لګیا کار به کوو، هغې له به حل تلاش کوو او چې څوک زموږ سره په دې کې مرسته کوي نو مونږ د هغو ډېره شکریا ادا کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم واجد شاه دی، د دې ابوھا کلي اوسېدونکی یم. په ډېرې خبرې خو لالا جان ډېر په ډیټیل باندې وکړې. د دې چې دا کم تنظیم موږ نن دلته کې ولاړ یو، دا د یو کاوشونو د کوششونو نتیجه ده چې یاره موږ دلته کې ولاړ یو نن. او لالا جان ډېر په ډیټیل باندې خبرې وکړې چې زموږ چې کمې په سیاسي زموږ د تنظیم حیثیت چې کم دی، د دې شناخت، د دې نیچر چې کم دی، هغه غیر سیاسي دی. غیر سیاسي سي په دې تناظر کې چې یاره زموږ که هر پارټي چې هغه موږ له فاینانشلي سپورټ راکوي، هر څنګه چې کوي، بالکل موږ به هغې ته چې کم دی دغه یو، د هغو به شکریا ادا کوو، په موږ باندې به پاس اسماني. او بل دا چې لکه په دې کلي کې ډېرې نورې هم ستونزې شته دي، په خاصه توګه چې کم دی دغه دي د صفایي مسلې دي چې یاره ډیرانونه چې کم دی هغه ډک شوي دي. په دې کې بیا موږ د ټي ایم ایس سره د دې خلکو سره کینو که نه چې کم ریسپانسیبل ادارې دي که نه، نو موږ به خیر د خپل کلي د طرف نه د دې ځوانانو کومک به سره ومي او دغه ادارې چې کم دي دا پکې هم موږ انګیج کوو. نو انشاءالله دغه چې کم دی دا زموږ سره یو دغه دی، یو دغه شته دی په نظر کې، په یو دې باندې به موږ انشاءالله کار کوو. ښه را روان بیا دغه دا دی چې زموږ چې کم د کلي د ځوانان دي، نو دې دپاره موږ یو جنرال باډي میټینګ چې کم دی هغه ارینج کوو او په هغې اندیه صاحب دا دی چې یاره موږ یو دغه ورکوو، یو شکل ورکوو تنظیم له چې یاره هغوی ته خپل چې کم ډیزګنیشنز دي، کم د هغو
پرایز دي چې هغه ته موږ وروښیو او یو شکل ورکو د کلي د دغه لسیار یو تنظیم جوړ شي. نو زما په نسبت زم یار دا یو ډېر ښه قدم یو ډېر ښه عمل وي.